د ډیرو مسلمانانو نه ګناه وشي نو بیا خفي او اکثر داسې بعض اوقات نا امیدي غونډې هم پیدا شي. الله تبارک وتعالی فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. زما بندگانو زما د رحمت نه امید کیږي ما. ان الله يغفر الذنوب جميعا، الله تبارک وتعالى به ټول ګناهونه معاف کی. انه هو الغفور الرحيم، الله تبارک وتعالى ډیر زیات مغفرت کوونکی او رحم کوونکی دی. حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه په ګلستان کې واقعا لیکلی ده و یو بنده ډیر زیات ګناهګار او ډیر نافرمانی ته الله پاک شوی وي. نو دغه د الله تبارک وتعالى نه دعا وغوښته خدای د ما ګناهونه معاف کړي، الله ما ته بخښنه وکړي. بنده ډېر ګناهګار او الله تبارک وتعالى به دغه نه اعراض کو. هغه بنده بیا الله تبارک وتعالى ته وی الله خدای د ما ګناهونه معاف کړي، الله زه ډېر ګناهګار یم، خدای زه ډېر خطاکار یم، الله ته ما ته معافي وکړي. الله چې ته ما نه معاف کړې نو زه کوم پلور شم او د چا نه خدای سوال وکړم، بل در نشته خدای ستانه بغیر زما. الله تبارک وتعالى غیرت په جوش کې راغی او د بنده نه ورته حیا ورله. پروردگار فرشتو ته مخاطب شو ورته چې یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، فرشتو ما له خو دې بنده نه حیا راله وليس له غیري، او ځکه چې زمانه علاوه د بل څوک شته نه چې د ګناه معاف کړم، زه به معاف کوم. دعوتش را اجابت کردم و امیدش بر آوردم. فرشتو تاسو گواه اوسئ ما د انسان دعا قبول کړه او زمانه چې د انسان کم امید دی نو ما دغه امید برابر کو. شیخ سعدی رحمت الله علیه په ګلستان کې یو عجیبه شعر لیکي کرم بینو و لطف خداوندگار، کرم بینو و لطف خداوندگار، گناه بند کردستی او شرمسار. د الله تبارک وتعالی کرم مهربانه احسان ته وګوره چې ګناه بنده کوي او شرم په الله تعالی محسوسوي. الله تبارک وتعالی عجیبه ذات دی. انسان ټول عمر ګناهونو کې د الله تبارک وتعالی نافرمانی ته وشي، لیکن چې کله دې په سچای سره الله پاک د الله سوچت کې چې خدایا ګناهګار یم الله او خدایا ما معاف کړي، پروردگار دومره د رحمت او د کرم والا ذات ته چې دغه ټول ګناهونه من الاول الى الاخر ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي او د عفو قلم پر راخ کې ټول ګناهونه ته معاف کړي. محترم او دنیا دا لږ ژوند دی، مختصر ژوند دی، الله ته متوجه کېدل پکار دی چې پروردگار په دې دنیا کې زمونږ ګناهونه معاف کړي او زمونږ معاملات صفا کړي. الله تبارک وتعالى فرمایي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. په تحقیق سره کامیاب شه هغه سړی چې کم سړی پاکی اختیار کړ او کم سړی د خپل ځان پاک کړ. وذكر اسم ربه، او هغه سړی کامیاب شي چې د الله پاک ذکر وکړ، د الله نوم یې واغسته. فصلى، او انسان منځونه وکړل نو دا انسان کامیاب شو. الله تبارک وتعالی داسې یو رحیم او کریم ذات دی چې د سلو کالو یو ګناهګار چې پروردگار ته په سچای سره لاس وجود کړي او خدای او چې خدایا اعتراف کوم خدای د خپل ټولو ګناهونو والله انکار نه کوم د یو ګناه نه، خدای عظیم مجرم یم والله ستا دربار ته راغلیم، خدای ما ته معافي وکړي. پروردگار دومره رحیم او کریم ذات ته چې خامخا به دغه ګناهونه معاف کړي او دغه جرمونه به الله تبارک وتعالی معاف کړي او هغه به چې د الله په دربار کې صفا شي. لا تقنطوا من رحمت الله، دغه معنا ده چې ای خلکو تاسو د الله د رحمت نه منه امید کیږئ. ان الله يغفر الذنوب جميعا، الله به تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. انه هو الغفور الرحیم، هغه الله ډیر زیات رحم کوونکی
ډېر زیات بخښنه کوونکی او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الله دې موږ تاسو خپل ځان ته متوجه کړي چې موږ په دنیا کې د خپل الله سره یو صلح وکړو او په دنیا کې موږ خپل رب وپېژنو. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی چې د انسان د ژوند مقصد هغه دوه غټ غټ مقاصد، یو د الله پہچان او یو د الله عبادت. الله دا دواړه زموږ نصیب کړي. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی پسماندگی.